نور محترم مسلمانانو کو حاجت لرئ نو دا وظیفه وکئ. کو حاجت لرئ دا وظیفه وکئ. دا وظیفه داسې اسانه وظیفه ده چې ستاسو ټولو حاجتونو له راټولونکې وظیفه ده. داسې نه چې یو حاجت به دې پوره شي او بل به دې نیمګړی پاتې شي. یو ارمان په زړه کې لرئ، یو جایز خواهش او جایز حاجت په زړه کې لرئ، یو مشکل دې په زړه کې غوټه سازه کړې ده، هغه مشکل نه ختمیږي. زندگی د لنډه تنګه ده. په زندګۍ کې د خوشحالي، چین، سکون، راحت نشته دی. د قرضونو د لاسه پریشان حالوي، بیماری تنګ کړی وي. زړه دې غواړي چې الله تعالی د خپل کور له بوځي. زړه دې غواړي چې ټول قرضونه دې الله تعالی ختم کړي. زړه دې غواړي چې په کور کې د خوشحالو نه ډکه زندګي تېره کړي. دغه رنګې نور ډېر مشکلات لري خو د مشکلاتو ختمېدو لار نه مومي. د دې مشکلاتو د ختمېدو دپاره زه تاسو ته انشاءالله یو بهترینه وظیفه ښیمه، او داسې وظیفه ده محترمو مسلمانانو چې زړه ته سکون ورکولو واله وظیفه ده. په زړه کې د خوشحالو راوستلو وظیفه ده، د ارمانونو د پوره کېدو وظیفه ده، د جایز خواهشاتو پوره کېدو وظیفه ده. لہذا دا وظیفه تاسو وکئ، اسانه ده. انشاءالله تمام حاجتونه، تمام مشکلات هم الله جل شانه په بهترینه طریقې سره سرته ورسوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډېرو معزز و محترم و قابل قدر مسلمانانو، رونو خویندو، هغه مسافر کم چې بهر وطنونو کې، بهر هیوادونو کې زندگی تیروي، مسافر دي، زمونږ په کور کې دي، ستاسو په کور کې دي، د ستاسو رشته دار دي، ټول مسافر دی الله تعالی ډیره اوږده زندگی د صحت او عافیت والا ورکړي. الله جل شانه هم ډیر زیات خوشحاله که، په خوشحالو باندې معطر او منور شي. محترم مسلمانانو، زمونږ یو وظیفه ډیره زیاته بهترینه ده. یو کس تپوس وکړو چې کومه وظیفه وکم. وظیفې خو ډیرې زیاتې دي، یوټیوب ته ډک دی، کتابونه ډک دي. راشه تاسو ته الله کومه وظیفه یادوي؟ راشه تاسو ته زما جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کومه وظیفه یادوي؟ نو د هغه د ژبې نه بې اختیاره دا الفاظ وتله چې هغه وظیفه ولې نه کې کومه وظیفه چې الله او د هغه د الله فرشتې هم کوي. څه مطلب؟ څوک وایي چې ماته د پریشانو نه نجات نه میلاویږي، نو کومه وظیفه وکم؟ آیا ته د ډپریشن شکاري؟ آیا ته د انزایټي شکاري؟ ستا زړه بېچینه دی، تا ته رزق په صحیح طریقه نه میلاویږي، ستا زندگی بې رنګه ده، ستا روح ته سکون نشته دی، زړه ته د اطمینان نشته دی، اولاد غواړې، ته د محبت طلبګاري، ته د رشتو د بندش مسله یادې، یا ته د جادو او د جناتو مسله یادې، یا د نظر بد مسله یادې، یا د مالی پریشانو توړ یادې چې ماته د مالی پریشانۍ الله تعالی دغه کی. نو محترم مسلمانانو، یا ته غواړې چې ماته د الله تعالی ډېره فراخه زندگی د مال او دولت سره راکړي، نو د هغې دپاره محترم مسلمانانو په یقین او په اخلاص او توجه سره دا وظیفه تاسو وکئ. انشاءالله د الله تعالی نه امیدوار یم. خو څوک چې هم دا وظیفه کوي، ما په دې ډېرې ویډیوګانې سازي کړي هم دي، نو هغه کمنټ کې خامخا ولیکئ چې زه دا وظیفه کوم. وظیفه کومه ده تاسو ته موږ مسلمانانو ته ډېره سپکه ښکاري، یقینا چې موږ یې نه کوو. هسې ویډیو ګورو خو کوو یې نه، او که کوي مو نو په 100 کسانو کې به یو 15 کسان یا 6 کسان یا زیات نه زیات 10 کسان کوي. نور هسې وورو په یو غوږ باندې، په بله غوږ باندې خبره وباسو. نو دا موږ د دې لپاره خو ځان نه ستړی کوو چې تاسو صرف اورېدل کوئ، عمل پرې نه کوئ. دې دپاره تاسو ته ویډیو سازو چې تاسو عمل وکئ، ستاسو زندگی ښکلې شي، ستاسو آخرت ښکلی شي، ستاسو زندګۍ کې مشکلات ختم شي، ستاسو زندګۍ کې چین راحت سکون راشي. دې دپاره موږ تاسو سازو. زمونږ مقصد اولین ترجیح زمونږ دا وي چې زمونږ مسلمانان نیک شي، زمونږ مسلمانان په دین منور شي، زمونږ مسلمانان په هرې طریقې سره معطر او منور شي. نو راځئ دا وظیفه کو. چې څوک 1000 فیرې درود شریف روزانه وی، نو هغه کمنټ کې ولیکه چې زه ویم، یا زه به شروع کوم انشاءالله. پرېږدی بیا نه، دا د زندګۍ یو اهم معمول، د زندګۍ یو بهترینه فلسفه وګرځوئ.
که ته وایې چې زه د ډپریشن شکار یم نو درود شریف زر پیرې وایه. که ته وایې زه انزایټي ده راته درود شریف وایه. که ته وایې چې زړه مې بېچینه دی نو درود شریف وایه. که ته وایې چې رزق مې پراخه شي درود شریف وایه. که ته وایې چې زندګي مې ښکلې رنګ په رنګ شي د الله تعالی یې منوره او منطره کړي درود شریف وایه. که وایې چې زړه اوس روح ته مې سکون میلو شي درود شریف وایه. که وایې چې زړه ته مې اطمینان میلو شي درود شریف وایه. که وایې چې اولاد الله تعالی راکړي درود شریف وایه. که وایې چې محبتونه راته الله تعالی نصیب کړي او د هر سړي په زړه کې زما بې انتها په منونو او په ټنونو باندې محبت راشي نو درود شریف وایه. که وایې چې رشته مې وشي درود شریف وایه. که وایې د رشتې بندشونه مې خلاص شي درود شریف وایه. که وایې چې د جادو د جناتو مسلې ختمې شي درود شریف وایه. که وایې چې بد نظر دی او نظره کېږم درود شریف وایه. که وایې چې مال را سره ډیر شي درود شریف وایه. څومره مسلې دي ستا محترم مسلمانانو د درود شریف اهتمام شروع کړئ او فورا په دې باندې عمل وکړئ. انشاءالله هغه توده ځمکه چې په هغې باندې خپګ دل ګران وي هغه ځمکه به راته الله تعالی یخه کړي. هغه ځمکه چې په هغې باندې واښه نه راخیږي یعنې ستا زندګي ده د واښو نه او د ګیا نه خالي ده د پریشانو نه ډکه ده هغه به الله تعالی منوره کړي. دا په یقین سره به تاسو دا درود شریف کوئ چې کله هم کوئ په هر ټیم کې کوئ. تاسو ته د اجازت دی محترم مسلمانانو. په ځان باندې دا درود شریف بوج مه ګڼئ د زندګۍ یو اهم حصه وګرځوئ. انشاءالله که ستا وجود زخمی دی بیا هم کوه. که ستا ژبه کار نه کوي بیا هم کوه. الله تعالی به د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم سره په خوا کې ځای راکړي. الله جل شانه هم د غمونو او د دردونو نه خلاص کړي. دا یو مستند حل دی د دې دپاره چې د انسان د بخشش ذریعه هم وګرځي او انسان په زندګۍ کې رونق او پریشانۍ ختمې کړي. محترم مسلمانانو هغه تحفه د درود شریف ته اوس درود شریف ډېر زیات دي خو زه راته اسان ښیمه. دا به ما سره وعده کوئ چې انشاءالله زه به یې نه پرېږدم. یو درود شریف دا دی اللهم صل وسلم وبارک علی نبینا. یو دا دی وصلی الله علی النبی الامی وصلی الله علی النبی الامی. دا درود شریف دی. صلی الله علیه و آله وسلم صلی الله علیه و آله وسلم دا درود شریف دی. کو چاله دا هم نه ورځي دا ورته ګرانه وي درود ابراهیمی اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. دا په یو منټ کې 3-4 پیری دا درود شریف درود ابراهیمی ویلی کیږي. نو ان شاء الله یو غنټه کې ستا 1000 پیری درود شریف ان شاء الله پوره کیږي. یو غنټه نه نو 2 کې کا زه 3 کې کا 3 غنټو کې چې سحر یو غنټه وباسي ماسپخین مونږ نفس یو غنټه وباسي یا نیمه غنټه یا د هر فرض مونږ نفس 200 پیری وایا نو ان شاء الله درود ابراهیمی وستا 1000 پیری پوره کیږي. ته شروع کا ان شاء الله شروع کا ستا زندگی بدل نه شو نو راشه مال دانوم بدل کا راشه چې جرمانه غواړې زستا جرمانه تابعدار ام خدا چې په دې به همیشواله کوي. دا څنګه چې یو ورځ دیو کبل ورځ د فری خدا نه همیشه به کوي او په یقین او اخلاص توجه سره به کوي. الله تعالی مو خوشاله ساتي. الله تعالی مو آباد لره.